نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. سورہ بقرہ 222 نمبر آیت دی. د دې رکوع د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې رکوع کې د طلاق مسله ذکر شوه، په دې رکوع کې د عدت او د عدت نه بعد د نکاح کولو تذکره ده چې دا دواړه د زنانه خاص امور دي. د دې آیاتونو شان نزول داسې دي. حضرت معقل ابن یسار رضی الله عنه د دوی خور وا، خپل خاوند وتا یو یا دو طلاقونه ورکړل، په عدت کې ورته رجوع نکړه. د دې خبرې پیغام حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ تراغی. معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ فرمایل، معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ په داسې دوران کې چې د عدت اخیرنی وخت دی، عدت ختمیږي، او د دې خبرې علم حضرت معقل ابن یسار رضی الله عنه تراغي چې زما خور ته خپل خاوند طلاق ورکړی دی یو یا دوا. خاوند کوشش کو چې دې ته رجوع وکړي، وخت د عدت ختمېدو دی. حضرت معقل ابن یسار رضی الله عنه په غصه کې راغی او قسم یې وکړو چې دی با زمانه دی خپل خور ته چې د بیبي دا دې ته به دې رجوع نه کوي. د دې خبرې مسله راله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله جل شانه وحی وکړه چې خځه خاوند په خپل منځ کې رضا وي، نو تاسو دا خځه خاوند په خپل منځ کې د رجوع نه مه بندوئ، ځکه چې دوی په خپل منځ کې جن صحیح طریقې سره د شریعت مطابق تیرول شي، نو په داسې دوران کې تاسو دوی د نکاح نه او د رجوع نه مه بندوئ چې دوی په خپل منځ کې جن تیر کړي. د دې نه بعد حضرت معقل ابن یسار رضی الله عنه د خپل خبرې نه رسته شو، د خپل قسم کفاره ورکړه او دی بیبي ته خپل خاوند بیا رجوع وکړه. د یو د دې مسله ده چې دا زنانه د خپل خاوند سره نزدېکت کوي، جن وسره تیری، نو دا ډېر زیات د دوی دپاره بهتره ده. دې سره دواړه جانبه د هر قسم ګناه نه محفوظ پاتې کیږي. نو دا آیات د دغه موقع په مناسبت سره الله پاک نازل کړی دی. بل په دې رکوع کې مسله د رضاعت ذکر کیږي چې یو ماشوم دی او دی د پیو خوړلو دی. اوس په داسې دوران کې دته به د خپل مور پی ورکوي، څونه وخت به پی ورکوي، نو مدت د رضاعت دا اختلافي مسله ده. په دې کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه، د ائمه ثلاثه او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د شاګردان امام ابو یوسف، امام محمد رحمت الله علیه د دې اختلاف ذکر کیږي، او د دې په خلاف باندې د وابیانو هم اختلاف په دې مسله کې شته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په دې باره کې څه تصریح د یو جانب نشته چې دا یو جانب ټیک ته نو غلط دی. مسله اجتهادی دوار جانب نصوص پکې موجود دي.
امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې مدت رضاعت د ماشوم د پاره انتها چې دا د 2.5 کال دی او هغه دلیل نسی د قران کریم د آیتنا وحمله وفصاله 30 شهرا وحمله وفصاله ماشوم د پيونه کټ کول وحمله او مدت حمل د ماشوم 30 شهرا د 10 میاشتې دي زیاته موده د ماشوم د پي کټ کول انتها 30 شهرا 10 میاشتې چې 2.5 کال دي او د صاحبانو د ائمه ثلاثه په دې باب کې مسلک دادي چې د ماشوم د پاره مدت رضاعت د 2 کال دي او هغوی دلیل د قران کریم د دې آیت نه نسی والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه مدد رضاعت د ماشوم د پاره کمور پلار غواړي چې پوره پی ورکی د ماشوم ته نو د ماشوم د پاره مدد رضاعت پوره 2 کال دي دا دلیل ائمه ثلاثه دي د دې په مقابل کې د وابیانو مسلک وابیان وی چې مدد رضاعت ته هیڅ قسم اعتبار نشته تر دې چې یو بوډا د یوې زنانه په خپل د دې بوډا د زنانه مور شو تر دې پورې چې یو بوډه زنانه د یوې ځوان زنانه په خپل د بوډه زنانه د ځوان لور شو دا د وابیانو مسلک او موقف دی او په دې باره کې تاسو ته ما کې دي شی مسله ذکر کړم وی چې د ملکن کې یو سړیو مولاو وابي خپل مدرسې و د زنانو زنانه به پرده کې ناسه د خځې توی راشه دا چلو کا په یو لوخي کې واچو لګي وب په کې واچو او په دې زنانو باندې اوس کې چې دا ملوریان شي نو دی بیا ما ته مخامخ په درس کې ناشتي خلک ته خبر شول خلکو ولا مدرسه بند کا تر نن پورې هغه مدرسه بند را ذکر دی مسلک دا دی چې و زنانا هر چا ته په ورکی عمر قید پکې نشته چې کال لیکلستی کې شپېته دي دغه ماشوم یا دغه ځوان یا دغه بوډا یا دغه بوډه دا به زوی شمار کیږي او پرې باندې حرمت د رضاعت ثابتېږي لیکن په دې باب کې مضبوط موقف دا د صاحبانو او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قولم صحیح دي دلایل په لحاظ سره لیکن مفتابهی قول چې دی هغه د صاحبانو چې د مدد رضاعت د پاره د 2 کال دي نو یو مسله مدد رضاعت ذکر شو بیا الله پاک فرمای چې زنانا بل خپل بچی ته پی ورکی کپڑے او خوراک د دې زنانا د دې خاون په سر باندې دي د په ذمہ باندې دي کوم مثال دی زنانه کې پی نه خپل بچی ته نشي ورکولې نو دې ته به zarar په دې نشي ورکولې چې شته پکې نه او پلار ته به zarar نشي ورکولې چې د وسه خو خوراک او کپڑے نه کیږي او تاسو مجبور کوي چې خې کپڑے خو خوراک ورته راوړي کبل فرض سړی وفات شو او ماشوم پاتې نو د ماشوم د رضاعت دا وظیفه او د نگرانی او د دې د مور چې کما نان نفقه ده نو دا د دې د وارثانو حق دي وارثان به دا ادا کوي او کنا د خپل مدینه کم یعنی د 2 کال نه کم د مور پلار مشوره له چې دا ماشوم غټ پيونه به جدا کو نو پدې کې څه ګناه نشته او کنه یو پردیس زنانه وته د پي د پاره تاسو نسی چې پی ور کوي او اجرت اغي ته ور کوي دا بیا هم صحیح ده پدې کې څه قسم ګناه نشته ورپسې بیا آیت والذین یتوفون دا د متوفا عنها زوجها زنانا هغه زنانا چې خاوند ته وفات شي نو دا غي په باره کې اولنی حکم دویم حکم دو اولنی حکم دو ورستو رکو کې براشي چې یو سړی وفات شو خځه ته نه پاتې شو نو د خځې لپاره 1 کال د خاوند په کور باندې عدت تیرولو رستو راضی بل رکو کې لیکن هغه آیت بیا منسوخ شو او دا غینه بعد دا نازل شو نو دا اگر چې په ترتیب کې مخ کې دي لیکن په حکم کې دا رستوري اوس د زنانه د پاره د خاوند چې وفات عدت لسرز او سلور میاشتري دا د قران کریم دی آیت توجنا هغه بل آیت منسوخ ګرځیدل دي بیا دی زنانه عدت دوران دي نو د عدت په دوران کې تاسو دی زنانه سره د نکاح خبره مکوي لا جناح علیکم فيما عرضتم به من خطبه النساء او اکننتم فی انفسکم په دې آیت کې سلور سيزونه ذکر شوی دي سلور سيزونه
دوا جایز دي او دوا ناجایز دي. کم کارونه چې جایز دي هغه دادي چې زنانه دا خاوند دی وفات شو او هغه ته تب تسلی ورکې او هغه ته وی چې الله پاک بخیر کی اشارتن وته وی چې تو مثال ځواني دا او څوک به سره بل څوک وادو کې تعریض نو دا زنانه ته جایز دي. یا د خپل زړه اراده وته ظاهره کی چې مثال یې زما خیالي یو واده کوم داسې وته نه چې تا سره کوم نو داسې د زړه اراده اشارتن ظاهرول نو دام صحیح دي. البته وعده د نکاح او اراده د نکاح د عدت په دوران کې چې دی وته چې عدت دې شي نکاح به سره وکم او یا د سړی د خځې ته اراده کې د عدت په دوران کې چې واده خو سره نه کې لیکن اراده د نکاح د عدت په دوران کې نو شرعاً دا صحیح نه ده ځکه د عدت په دوران کې د خځې د خفګان موقع نو د عدت تیری په دې کې دغه خبره کول د نکاح خبره کول شرعاً دا صحیح نه دي. نو الله جل شانه فرمایي واذا طلقتم النساء او هر کله چې تاسو طلاق ورکې خپل بیبيانو ته فبلغنا جلهن پس دی ورسیږي خپل نیټه ته فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن پس تاسو مبندوي د خپل بیبيان چې دانه کو کې د خپل خاوندانو سره دې ځکه فبلغنا عدت ختمیدل نو دلته بیا ته مراد رجوع شي فلا تعدلوهن ان ينكحن چې دا رجوع کې خپل خاوندانو ته او نزدېکت کې دی په خپل منځ کې رضامند وي نو تاسو یې ممنه کوئ او یا که عدت ختمیدل نه بعد شي نو بیا د زنانه اختیار له دخل لري چې زنانه په خپل اختیار باندې نکاح کولی شي او دا مسله تاسو ته په اصول شاشي کې تیر شوی ده چې زنانه خود مختار ده بغیر د ولی د اجازت نه ک نکاح کوي نو شرعاً نکاح د دې صحیح ده او دا دلیل د دې خبره ده. فبلغنا پس دا زنانه ورسېدې اجلهن خپل نیټه ته عدت پوره کو فلا تعدلوهن ان ينكحن پس تاسو مبندوي دي خذلرا ان ينكحن چې دا زنانه نکاحونو کې ازواجهن د خاوندانو خپل سره خپل اختیار دي نکاح کول شي اذا ترى دو بينهم بالمعروف کله چې دوی راضي شي په خپل منځ کې د شریعت مطابق ذالک دا من چې دا یوعد به واس کول شي په دې باندې من هغه چاته کان منکم یؤمن بالله واليوم الاخر کان منکم چې وستا سنا یؤمن بالله واليوم الاخر چې ایمان لري په الله او پر ورځ د آخرت باندې ذالکم ازکا لکم واطهر دا نه بندول د دې زنانو د نکاحونو نه ازکا لکم دا پاکون کې دي د باطن ستاسو د پاره واطهر پاکون کې دي د ظاهر ستاسو لره والله يعلم او الله جل شانه پیږي وانتم لا تعلمون تاسو نه پیږي نکاح نه من کول پدې تاسو نه پیږي لیکن د دې په نقصان باندې الله پیږي د زنانو ته د نکاح اجازت ورکول پدې تاسو نه پیږي الله پاک پدې باندې پیږي والله يعلم وانتم لا تعلمون والله پاک پیږي او تاسو نه پیږي والوالدات يرضعن اولادهن او مین دي چې دی به پیور کې خپل بچو ته حولین کاملین کلون دو پورا لمن اراد ان یتم الرضاعه دا فیصله دا غچا د پاره چې غواړي چې دی پوره کې مدد رضاعت وعلى المولود له رزقهن او په پلار باندې رزق د دې زنانه دي وکسوتهن او کپړې د دوی دي بالمعروف د رواج او د شریعت مطابق لا تکلف نفس الا وسعها نبشي مجبوره کول یو نفس مگر داغه د وسع او طاقت مطابق لا تضار والدة بولدها ضرر بنشي ورکول مور ته پدې خپل بچي باندې ولا مولود له بولده او نبج ولا مولود له او نپلار ته بولده پدې خپل بچي باندې وعلى الوارث مثل ذلك او په وارث باندې پشان د خاوندي د نان نفقې د دې خزي په حواله سره فإن ارادا فصالا کچری دا خزه خاون ارادو کې فصالا د ماشوم د کټ کولو مخکې د 2 کلونو نه انتراد منهما فرزامن د خپل باندې
وتشاور فلا جناح عليهما او د مشورې په لحاظ سره چې اهل علم سره مشورو کی چیرې ماشوم میغټ په نه کټکم فلا جناح عليهما پس نشته ګناه په دې دواړو باندې وان اردتم ان تسترضعوا اولادکم او کچره تاسو اراده لرئ ان تسترضعوا اولادکم چې تاسو پر رضاعت باندې ونسی یو زنانا د خپل بچو د پاره فلا جناح علیکم پس نشته ګناه په تاسو باندې اذا سلمتم ما اتیتم بالمعروف کله چې تاسو اوس پاره دیتا غ اجرت چې تاسو ورکوي دیتا بالمعروف د شریعت مطابق واتقوا الله تاسو یریږي د الله نه وعلموا تاسو پیشي ان الله بما تعملون بصیر بشک الله چې یقینا الله پاک په عمل نو تاسو باندې لیدونکو خبردار ذات دی والذین وغسړي یتوفون منکم چې وفات تاسو نه ويذرون ازواجا او دا سړي پریک دی بیبیانې یتربصن بانفسهن دی بعدت تیر انتظار بکی په خپل ځانونو باندې 14 اشهر و 10 لسرجو سلور میاشتې خدا غزنانا چې پګېډه حمل ني پیدا بلغنا جلهن پس کله چې ورسیږي دا بیبیان خپل نیټه تا فلا جناح علیکم پس نشته ګناه په تاسو باندې وارثانو د میت فيما پاسکه فعلن چې دا زنانه خپل کیف انفسهن په بار د خپل ځانونو کې یعنی کذیب زینت د شریعت مطابق کوي په دې کې تاسو باندې څه ګناه نشته بالمعروف د شریعت مطابق والله بما تعملون خبير او الله پاک تاسو په عملونو باندې خبردار ذات دی ولا جناح علیکم او نشتیز گناہ پتا سو باندې فیما پاغسکی عرضتم به من خطبه النساء چې تاسو تعریض کوي اشاره کوي پاغه سره د خځې ته پیغام د نکاح من خطبه النساء د پیغام د نکاح نه د زنانه او اکننتم فی انفسکم یا تاسو د ځل اراده تاسو پټکه پخپل ځان پخپل زرن کې حالم الله پیږي الله پاک انکم یقینا تاسو ستذکرونهن زرد چې تاسو به ذکرو کې دي زنانو ته د عدت په دوران کې ولکن لا توعدوهن لیکن تاسو لا توعدوهن تاسو ادم کوي د دې زنانو سره سرن په پټ باندې نکاح الا ان تقولوا قولا معروفا مگر دا چې تاسو وایي د زنانو ته قولا وینا معروفا صحیح د شریعت مطابق ولا تعزموا عقدة النکاح او تاسو اراده مکوي د تړلو د نکاح حتا تر دې پوري یبلغ الكتاب وجله چورسیږي دا عدت د دې خپل نیټه تا وعلم تاسو پیشي ان الله چې بشک الله پاک يعلم پیږي ما پاغه سباندي فی انفسکم چې تاسو پزرونه کړي یعنی د عدت په دوران کې تاسو د زنانو ته اعلان د نکاح کیږي په دې الله پیږي فاعذروا پس تاسو د دین بنشي کدا حرام ناروا دي وعلموا تاسو پیشي ان الله چې بشک الله پاک غفور بخون کی حلیم او بردبار ذات دے واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين